بسم الله الرحمن الرحیم. زه نثار محمد تاسو سره نیغ په نیغ د خپل یوټیوب چینل معلومات د کلی نه مخاطب یم. امید لرو چې ټول دوستان به ښه وي، الله هم خوشحاله او آباد ساته. زه نن د پارټنر سکولونو سره یو ځل بیا د اشا مجید صاحب اجره کې ناست یم. تاسو ته د پارټنر سکولونو کم چې زمونږ صدر دی هغې سره تاسو مخامخ کوم چې هغې د خپله سیډه تاسو ته یو پیغام درکړي یو ځل بیا چې د دې دا مطالبه ولې نه حل کیږي. موجوده KPK ګورنمنټ د دې دا आवाज ولې زړه ته نه کوزي او د دې په دې افسوسناک واقعه باندې نظرثاني ولې نه کوي. نو راځئ چې د صدر صاحب نه د دې په بابت کې وضاحت وکړو چې هغې دې باره کې څه وایي. السلام علیکم. نثار صاحب الله دې ستا ډېر عزت وکړي. تاسو زمونږ سابقه ناظم هم د کلي پاتې شوي او تاسو چې دا کم معلوماتي چینل جوړ کړی دی زه ستاسو د دې تایید کوم او زه ستاسو ډېره شکریا د دې ادا کوم چې مطلب تاسو د دې په وساطت سره زمونږ د دې کلي کوم هغه مسایل دي چې هغه حکومت د چارواکو ته نه رسي هغه تاسو ورسوئ. زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له ټایم راکړو او هغه د بېوسو ماشومانو چې کومه دا پراجیکټ چالو شوی د ووچر سکیم په نوم باندې او د هغې تاسو د امداد کولو دپاره یا د هغې تاسو دلته کې د هغه اواز رسولو دپاره تاسو راغلی نو زه ستاسو ډېر مشکور یم. زمونږ ټول مرګرو ته د دې خبرو پته لګي چې دا زمونږ د پراجیکټ چالو شوی حکومت چالو کړی د هغې کې تقریبا په 25 ضلعو کې ویریفیکیشن وشوی دا یو ووچر تقسیم شو او هغې کې یو DPO ډسټرکټ پروګرام افیسر هغه پکې ویریفیکیشن وکړو فزیکل ویریفیکیشن لکه چې ماشوم موجود دي هغه یې وکړل او د هغې نه پس چې کوم دی هغې بیا موږ ته اسکولونو والا داسې یو ووچر دا یو ووچر حکومت ورکو والد ته او هغه والد مونږ له دا ووچر راکو هغې نه پس چې کوم دی دا ماشوم هغې بیا ومنل چې دا ماشوم تاسو سره دی هغې نه پس چې کوم دی دا ماشوم مونږ واغستو هغې وکتل مونږ سره دا یو اګریمنټ وکړو یو راضینامې مونږ سره وکړه چې تاسو له به مونږ د دې ماشومانو 3 میاشتې پس د دې تاسو له 1500 روپۍ په حساب سره فیس درکو او تقریبا 2500 روپۍ به مونږ ته درکو. نو په هغې کې زمونږ د پرایویټ سکولونو والا ورسره دا یو معاهده وکړه چې په صوبایي په سطح باندې چې تاسو حکومت دومره یو غټ پراجیکټ چالو کوئ یو ښه پراجیکټ د یتیمانانو بېوسه خلکو له چالو کوئ مونږ به هم در سره د خپل طرف نه په دې کې مکمل مرسته کوو. نو په هغې کې 2500 روپۍ دي مونږ ته راکولې په هغه 2500 کې زمونږ په هغې باندې تقریبا 3500 روپۍ خرچه کله په 4000 روپۍ خرچه دا په کېده خو مونږ ویزه جانې زمونږ حکومت ته مطلب دی بېوسو خلکو سره کوي مونږ هم ورسره یو دغه د دې ماشومانو دپاره په اسکولونو کې سټاف ساتل فرنیچر ساتل استادان ساتل دا ټولې خرچې مونږ پر دې کې برداشت کړي او دغه خرچو نه علاوه چې کوم دی زمونږ د کتابونو والا دی له یو مونږ یو داسې سیستم جوړ کو چې زمونږ د افیس والا ماشوم او دا ووچر والا ماشوم دا دواړه برابر د دې دپاره چې کوم دی زمونږ DPO دا وکتل چې کله د ماشومان ټول چیک کړل د هغې نه پس چې کوم دی نو دا مونږ سره اګریمنټ وشو خو اوس تقریبا د 2018 نه واله تر 2021 پورې مونږ سره دی کال په کال اګریمنټ کوي دوی هغه خپل واده نه پوره کوي او مونږ بیا هم هغه یو واده ورسره کړی د پرایویټ سکولونو تقریبا 1030 سکولونه دي مونږ ورسره دا واده کړی د مونږ په خپل واده باندې ولاړ یو د چا د وجې نه ولاړ یو صرف د غریب ماشوم په سر چې دا غریب ماشوم دی دا بېوسه دی د څوک نشته مونږ ورسره ولاړ یو او حکومت سره چې کوم دی نو هغه غم نشته ورسره هغه احساس نشته ورسره چې هلکه اوس دا کار کول پکار دی. نو زمونږ د تقریبا د 4 کالو پیسې دي خلکو ته پاتې دي په هغې کې زمونږ تاسو ته ښه پته لګي د کلي سکولونه زیاتره سکولونه چې کوم دی هغه د کرایې والی دې کې د بجلی یوټیلیټي بیلز راځي دې کې استادان دي دې کې فرنیچر مینټین ساتل جنریټر مینټین ساتل دا ډېرې خرچې دي لکه مطلب دا تاسو ته احساس کېږي لکه دا یو ماشوم ساتل دا یو کور کې ساتل دا ګران کاري د دې دپاره چې کوم دی نو تاسو ته مونږ ستاسو د چینل په وساطت سره مونږ خواست کوو چې زمونږ د حکام بالا ته چې کوم د مشران زمونږ ناسي تاسو ته مونږ د دې ماشومانو د طرف نه ریکویسټ کوو درته ازاري درته کوو منت درته کوو مهرباني وکړئ زمونږ د دې ماشومانو د دې ماشومانو چې دا کم حق دی د حکومت سره مهرباني وکړئ دا حق مونږ ته تاسو راکړئ چې دا ماشومان د کرنګ په تعلیم سلسله کې را رواني ده. مهرباني صدر صاحب دا د صدر صاحب आवाज د پارټنر سکولونو چې کوم KPK صدر دی د پارټنر سکولونو د هغې دا आवाज یو ځل بیا ما تاسو ته په خپل چینل باندې در شیر کړلو. مهرباني وکړئ حکام بالا ته او خصوصي زمونږ چې د KPK
وزیر اعلی صاحب دی هغوی ته زمونږ دا ریکویسټ دی د چینل د سایډه چې مهرباني وکړئ د دې دې لره زاری نوره مه کوئ. دې ته چې کم دا درد او تکلیف رسېدلی دی په دې باندې خصوصي نظرثاني وکړئ. دې کې ډېرو کسانو ته کینسر هم لګېدلی دی، وفات شوي هم دي پکې، د ډېرو کسانو سکولونه هم ختم شوي دي. مهرباني وکړئ دوی د دې دلدل نه راوباسئ، د دې مصیبت نه دا پارټنر سکولونه خلاص کړئ او دوی سره خصوصي تعاون وکړئ او دوی له دا خپل حق ورکړئ. ملګرو ته خواست دی دا ویډیو زیاته نه زیاته شیر کړئ چې حکام بالا په دې باندې نظرثاني وکړي. ډېره مننه. د الله په امان، الله هم خوشحاله کا.